بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوې سبق د تشدید ولا شرکو تشدید یا شد باندې پوهولو دپاره د یو ضروري ابتدایي سبق ځان ته بیله دی ده. شد څه شي ته ویلی شي؟ شد دا یو دې شانتې علامات یو حرف باندې پاسه لیکلی شوی وي. شد کوم یو حرف باندې موجود و، لکه دې کې دوه مثالونه هم لیکلي دي، یو ابا والا دی، یو رب والا هم لیکلی دی. داسې چې ته کې کوم حرف باندې شد وي، هغه حرف ته غځې کې دوه ځلې موجود وي. لکه بې باندې د دې کې با بې دا شد موجود دی، دا با د دې کې دوه ځلې دی. څرنګې څه طریقې سره؟ لکه حمزه با زبر اب با زبر با، دا دې شد دی. حمزه با زبر اب با زبر با اب با. بل مثال را با زبر رب با پیش بو رب بو، دی شان سره دی چې یوې بې باندې جزم دی اور بلې بې باندې پیش دی. را با زبر رب با پیش بو رب بو. خو دا شی لازمي اور ضروري شد کې اوړ کې پکار دی داسې جزم باندې وقفه ونه کړي څه وي را با زبر رب با پیش بو بیله بیله وي کې شد موجود دی، دا د داسې سارا تړلی ویلی شي. را با زبر رب با پیش بو رب بو. حمزه با زبر اب با زبر با اب با. یا بل مثال زمینون څه حمزه نون زیر ان نون زبر نا ان نا. لږ غوندې شد کې وقفه اخیستل وي، لږ غوندې کوم حرف باندې شد وي هغه ستریږي اور کوم مخرج نه کوم ځای نه هغه حرف خارج کېږي. لکه با والا مخرج دا دوې شنډې دي، نو هغه ځای باندې لکه سختي ورکول شي. اب با رب بو انا حقا. لږ وي لړېدل اور لږ ورته سختي ورکول حرف والا مخرج ته، بس دې طریقې سره صحیح شد ادا کیدی شي. شد ادا کېدو لپاره دوه ضروري هدایت، یو خو لږ ونې شد والا حرف سترول شي، اور دویمه خبره چې لږ ونې هغه والا مخرج ته سختي ورکول شي. کله دغه خبرو خیال وساتل نو شد صحیح طریقې سره ادا کیدی شي. اور بله ضروري یو هدایت مو دا بیان کړ